هم راواغسته موټي مار پورې دغه کړه بس دې په خبرو کړو او زه ورغلم شاته بس سیم مې ترېنه تاو کړو پانسی مې که پړ مخه مې ستم نه پوه شو مردار مې که مردار او متین تا ته هم چلنج در کوم مردارو مې ژوندی دې نه پرېږدم پوه شي خلک چې مړي کوي پوه شي خلک ځان باندې پرده اچوي خو زه په ځان باندې پرده نه اچوم پوه شي او مړي کوي دغسې ځوانان دغسې لایف ویډیو هم شیر کوي پوه شي دغسې په نری ویم چې مړي کوي پوه شي دا یو میاشت یوه نیمه میاشت وشوله میاشت به قابو کېږي پوه شي بس دا جړاګانې او فریادونه دي الله نه توبې وباسو بس نور شی نشته دی جي کوم ګنهګار سړی چې و هغې سره بس هغه رانه لاړ دغه جي ما خپله مې تابوتونه کار کړی دی نصرۍ کې مړي مې ډېر په تابوتونو کې اچولي دي یو دې پکې دام ور واچو بس دا غلطي وشوله پوه نه شولم په هغه ټایم کې پاټ ته چې کله مونږ لاړو نو بس مونږ خو ډېر داسې انسیډنټس تللي یو چې ډیډ باډیز پرتې وي خو د دې دا کم سین چې و نو لږ دردناک و چونکې د هلک ښه صحتمند هلک و بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو عزتمندو دا مهال زه موجود یم د پیښور د کینټ ایریا په تانه حیات آباد کې د تانه حیات آباد په حدودو کې یو وقوعه مخې ته راغلې وه په کوم کې چې یو 14 کلن مقتول اسیم د بېدردۍ سره قتل شوی و هغه کې ملزمان هم نیولې شوي دي هغه ملزمانو پورې پولیس څنګه ورسېدو د دغه وقوعي موټیف څه دی په دغه قتل کې څه علای قتل چې کوم دی هغه استعمال شوی دی او علای قتل د دې نه برآمد دی او که نه دې ټایم کې موږ سره کې سچو طارق روغاني کوم چې د حیات آباد تاني باندې تعینات دی د سره د دې په اړه باندې خبرې کوو ډېره زیاته مننه سر د وخت راکولو دا راته ووایي چې دا وقوعه څه ده مقتول اسیم چې کوم 14 کلن و قتل شوی و بسم الله الرحمن الرحیم مونږ ته په 25 فروری باندې اطلاع میلاو شوه داسې 8 ساڑھے 8 9 بجې وي چې یاره دغه شانتي یو کس دی او چا وجلی دی دلته پروت دی نو مونږ چې لاړو دا د ایچ ایم سی بیک سایډ ته نرسریز دي د هغې سره یو ډیډ باډي پرته وه نو هغې سره چې کوم هغه آلی قتل و دوی خپله جوړ کړی د حاجت میر او سید میر دا دورونه دي دا کم چې وجلی دا دوی کزن و ماما زوی و د دوی څه ذاتي لین دین و د هغې په بنا باندې چې کوم دی نو د هلک یې وجلی و هغه چې کوم علی قتل و هغه هم ترې مونږ برآمد کوم په هغه ټایم باندې دا کسان روپو شوي وو پیوز وو سی ډي آر او چې کوم ټیکنیکل دغه دي هغې باندې مونږ کار وکړو د هغې نه بعد الحمدلله پولیس کامیاب شو دا کسان چې کوم دواړه اریسټ شو روغاني صاحب دا راته وایي چې دغه وقوعي اکچوال موټیف څه دی او په علای قتل چې دی برآمد دی په علای قتل کې دوی څه استعمال کړي دي دا دوی یو خپله دغه جوړ کړی لاسونه یې ورته دغه کړي او هغې د مرۍ ته ورته اچولی او تو کړي په هغې باندې وجلی او موټیو د دوی دا و چې د دوی د خپل ماما سره نه لګېده اصل کې دوی راغلي د خپل ماما پسې وو خو هغه ماما متین چې کوم هغه مدعیم دی په دې اف آی آر کې متین و نو بیا د دوی دا کم زوی چې و نو دی وجلی و بیا دغه د ملزم او دغه د مقتول دی خپله چې کم دی تعلق رشته داران هم دي تعلق د کم ځي سره لري دا دواړه چې کم دي نو د افغانستان سره تعلق لري دواړه افغانیان دي دغه د مقتول چې کله څه ټایم تاسو ته اطلاع وشوه پولیس له اطلاع وشوه تاسو ډیزي له لاړې سپاټ ته لاړې دا د سپاټ څه هغه چې کم د سین دی هغه هم راته لږ بیان کوي سپاټ ته چې کله مونږ لاړو نو بس مونږ خو ډېر داسې انسیډنټس تللي یو چې ډیډ باډیز پرتې وي خو د دې دا کم سین چې و نو لږ دردناک و چونکې د هلک ښه صحتمند هلک و د ورسره ښه هاتاپایي وغیره هر څه کړي مو کټ پروت و هغه کټ هم چې کوم دی نو ماتو نور ګملې مملې هم ورسره خوا کې چونکې نرسري ده هغه نرسریز کې ګملې هم ماتې پرتې وې او ده ورسره ډېر دغه کړی و خو چونکې هغه 2 کسان نو بس اخره کې غریب چې کوم دی نو وجلی د دې نه تنازع ویل کېږي دا چې یو بل پسې په سوشل میډیا باندې مطلب داسې د نفرت نه ډک یا میسیجونه ویډیوګانې به هم کولې چې د دې له کبله دې دومره زیات شو چې دغه د مقتول اسیم یې اخر ووجلو جی بالکل دوی به په ټیک ټاک باندې او دا سوشل میډیا چې کومه په دې به یو بل پسې ویډیوز هم کول یو بل ته به تھریټس ورکول چې یاره زه به سردا کوم دغه به کوم او په کومه ورځ چې دا راتلو نو په دغه ورځ باندې مو ته ویلو چې زه به درځم او وجنم به دي کله چې دا مړ کو د پلار پسې بیا هم څه ټیک ټاک ویډیوز ورکړي دي هغه شته دی په ټیک ټاک باندې د پلار ته هم ویلي چې تا به موږ وجنو روغاني صاحب ډېره زیاته مننه د وخت راکولو
ګرانو کتونکو کسانو دغه ولې پانسي کو د دې په خپلو کې څه رشته داران دي ټول تفصیل تاسو له درکو. دا راته وایي چې نامه دې څه ده؟ حاجت میر جی. دا وایي چې د پلار دې څه نوم دی؟ حضرت ګل. د کوم ځای؟ زه د کابل یم جی. د کابل یې. او جی. دا راته وایي چې ته د پولیس ولې نیولی؟ ما مړه کړی جی. څوک دې وژلی دي؟ ما د ماما زوی مړ کړی دی. ماما پسې راغلی ماما مې مړ کړ خو ماما مې لاس ته رانغی. ماما زوی مې بس مړ کړ. څنګه دې مړ کړو؟ پلان دې څنګه وکړو؟ پلان مې داسې یو بوډ بازار کې مونږ پلان وکړو بس یو دغه سیم مې راواغسته موټي مړ پورې دغه کړو بس دې په خبرو کړو او زه ورغلم شاته بس سیم مې ترېنه تاو کړو او بس ایسته مرین هم تاو کړو بس ایسته مړ کړو جي. او جي وجه څه وه؟ بس دا کورنۍ مسله وه جي. نو ډېر وله غوسه وي چې دا مطلب د سیم دې ورپسې راواغستو دا دې ته مرۍ کې تاو کړو؟ او جي او جي ډېر ورته غوسه وم جي. او زه متین پسې راغلی وم خو جي متین پټېده هغه مې لاس ته رانغی خو دا زوی مې ورته بس دغه نو دې نه دې ولې زور وباسلو؟ بس جي بس غوسه ډېره راغلې وه جي دا کورنۍ مسله وه. او جي نو اوس دې غوسه کمه شوه؟ اوس مې غوسه کمه شوه ډېر بس د الله تعالی ګناهګار یم او بس خپل احساس راته وشو او بس بې ګناه دغه رانه وشو پوه شې او الله نه به توبې وباسم چې الله معاف کړي. دا راته وایي چې دغه قتل دې وکړو یا په دې کې اوس پولیس نیولې نو بیا چېرته وتښتېدې؟ زه چې هغه ته ملازو ته هلته م ډېره نیولې وه جي. او جي چې دا جرم دې وکړو بیا ګېرېدې ولې نه پکار چې ته خو چې پولیس له بیا راغلی وې که نه؟ پولیس ته جي پولیس نه خو مونږ دغه کېدلو که نه بس مونږ چې دغه م نه کړي یا به م جیل ته کوي یا به م دغه کوي پوه کار شې. روزګار دې څه کولو؟ کار روزګار هم جي کابل کې دهقاني کوله جي. او جي نو اوس به چېرته ځې؟ جي بس جیل ته به ځو نو چېرته به ځو. او جي جیل ته به ځې. نو په دې سیز خفه یې اوسه؟ ډېر خفه یم ډېر پوه شې غول په خوراک یم الله نه به توبې وباسو پوه شې. دا دې خپله مو که نه؟ خپله مو جي ماما زوی مو خپله وینه دې نه وه؟ خپله وینه مو جي. ډېر افسوس راځي ډېر افسوس راځي بس وخت تېر دی توکړې لاړې بېرته خولې ته نه راځي. دومره موده ته نه وي دا کم وخت چې دې تېر کړو دا در باندې څنګه تېر شو؟ دا دې خلکو ته ووایه چې د یو ملزم چې کله په دغه شان وقوعو کې ملوث وي نو د هغې دا ژوند څنګه وي؟ ډېر افسوس ژوند دی پوه شې. ما دا چې کله دا کار وکړ پوه شې ما تقریبا دا یو میاشت یوه نیمه میاشت وشوله میاشت به قابو کېږي پوه شې بس دا جړاګانې او فریادونه دي الله نه توبې وباسو بس نور شی نشته دی جي. کوم ګناهګار سړی چې و هغې سره بس هغه رانه لاړ دغه شو بې ګناه سړی هم پکې مړ کړه جي. الله دې په تا رحم وکړي. ته راته الله دې په تا رحم ستا څه نوم دی؟ صدمیر جی. دا دې ورور دی؟ او جی. ته پولیس ولې نیولې؟ ستا چې دې ورور سره لاړې ستا ورسره څه کردار و؟ سر جي دا ټول پلان د دې و مخکې نه پلان و بس چې کله دی تلل بس زه بیا ځان سره کړم. کله چې د دا ورور لاړو دا وایي چې ما مشوره مو وکړه سیم مې راواغېستو نو دغو چې ورته دا وایي ما ورته مرۍ ته وژلو ستا پکې څه کردار و؟ سر جي زه ورسره ناست وم ما ورسره ګپ لګول. څه ګپ دې لګولو؟ سر جي ما ورسره ګپ لګول بس ماما زوی مو بس مخکې مو ورسره موږ ګپ لګول اوس بیا مې ورسره ګپ لګول. چې ده ورته کله دا سیم د مرۍ نه تاو کړو نو تا بیا هغه ټایم کې څه کولو؟ هغه ټایم کې خو دې ګپ نه لګولو که نه هغه ټایم کې خو تا هم خپل کار کولو که نه؟ سر جي ما سره ګپ لګول بیا دی شاخونه راتاو شو دی ورته مرۍ ته سیم واچو ما ورته په خپله لاس کې سر جي بیا بیته مې لرې په خوله دې ورته لاس کې وستو ولې؟ ما چې چغې ونه وایي سر جي. نو تا دا رور نه منې کولو؟ ته خو ډېر مطلب برابر سړی که نه ته خو ډېر هوښیار ښکارې تا درته ونه ویلو؟ سر جي ته ته ما مخکې مې ویلې غاړه مې خلاص کړې بس دې پکې زم دغه راوستم. نه راځي ډېر افسوس راځي پوه شې خوب نه راځي پوه شې هماغه ماما زوی هم د مخې ته کېږي ډېر افسوس راځي. تا څه کار کولو؟ سر جي ما مدرسه کې سبق ویلی خپل پالنګونه مې جوړول. پالنګونه مې جوړول. په دې ماما زوی به دې کار څه کولو؟ دې تابوتونو دوکان دی نصرۍ کې. نو بیا خو بیا هغه تابوت هم لکه مطلب د خپل دوکان نه بیا ځان له تابوت هغه کړی چې مړ شوی. بس جی بس همدغسې وګڼه د خپل دوکان نه به تابوت راغست. نو چې ته تابوتونو ته لاړې د خدای بنده نو تا هغه تابوت هم نه کتلو چې وګوره دا خو مطلب د یو مرګ یو الارم دی که نه؟ جی ما خپله مې تابوتونه کار کړی دی نصرۍ کې مړي مې ډېر په تابوتونو کې اچولي دي. یو دې پکې دام ور واچو. بس دا غلطي وشوله پوه نه شولم په هغه ټایم کې پوه نه شولم بلکل سره باندې شوی و پته نه لګي. ګرانو کتونکو دا و طارق روحاني صاحب کوم چې د تانه حیات آباد ایسچو و که مقتول اسیم چې څنګه قتل شوی و دې سپاټ ته هم تلي و په هغې علای قتل کې د پولیس مطابق یو سیم دی چې دواړو طرف یې ورته یو واړه شانتې د لرګي هغه ټوټې تړلې وې
او د ملزم سره هم مونږ خبرې وکړې. هغه یو ملزم چې کم دی دغه د مقتول په ګپ کو او د بل ملزم چې کم دی مریلی ولا دغه د سم واچولو او د دې په مدد سره چې کم دی دا مړ کو. بیا د پولیس مطابق دا هم دی وایي چې یاره څه ټایم چې دا مړ کو هغه پلار پسې هم ورله ټیک ټاک ویډیو جوړه کړه چې هغه هم وژنو. الله دې وکړي چې دغه معاشرې نه دغه د جرایم د جړ نه ختم شي، د معاشرې هر وګړی مؤذب شي چې سبا دپاره دغه شان اقدام نه اخلي چې بیا موږ څوک ووژنو.